والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون سبعة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون رجما بالغيب، أو كما قال الله تعالى. وقال الله تعالى: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف الأمة من حملت القرآن، أو كما قال عليه السلام. عزت مندو اخکلی مشرانو کشرانو علی مونږ تاسو غونډه او ختم په خپل دربار کې قبول منظور کی الله تبارک وتعالى موږ پرېښونې ټولې په حل بدلې کی. عزت مندو په دنیا کې چې چا سره تعلق جوړ کړ د خپل یارو وي، په دنیا کې چې چا سره محبت وکړو د خپل یارو وي، په دنیا کې چې چا ملګرتیا وکړه بس په ورځ د قیامت مې د سره دی. دا قرآن پاک مضمون دی او دا نبی علیہ السلام روایات دی. د عیسی علیہ السلام زمانه تیره وه، خو د عیسی علیہ السلام مذهب وو. یو بچو په اسلام یې پابندي ولګوله او ویل چې دیواله عبادت څوک نه کوي، داسې ظالم سړی و. خو دغه بچو په حکومت کې سرکوري کسان ځوانان داسې پیدا شول چې دغه بچو مخالفت یې وکړ. او بچو ته ویل چې نه، مونږ دین نشو پرېښوی، مونږ اسلام نشو پرېښوی، په حق باندې وو. اوس دا څو کسان قرآن پاک هم څرګند کړي نه. د 15مه سپاره کې سورت کهف کې الله ذکر کوي، خو الله وایي که نه چې څوک چې 3 او 4 سپه و، څوک چې 4 5 سپه و ورسره، څوک چې 9 ورسره سپه و. خو الله وایي چې صحیح تعداد د لږو خلکو ته معلوم دی، خو غالبا چې 9 وو. دا روان شول. بچو ته وایي چې بویا پرې دین نه یې پرېښی، ویلون هم نه یې کړی، یم پرېږدی هم نه. دا روان شول په خپلو کې سره ووایي چې څو وطن پرېښو، دین نه پرېږدو، داسې زوی له څو چې موږ په خپل دین عمل وکړو. اصحاب کهف ته مې تاسو نومار ویلي، اصحاب کهف. دا روان شول، دغه سره یو سپین ملګری شو. دا سپین ته نه بیلیده، یوه غره له لوړل، په یوه غور کې کېناستل لکه سړی چې دمه کوي. د سپی چې کوم یې سره و که نه، دا بهر د غور پلس خوله کې کېنستلو ته. قرآن پاک کې الله فرمایي: کلبهم باسط ذراعیه بالوصید. الله فرمایي چې سپی نه دی، دا غور په سردري کې ویټاموس په پښې اسې اچولي وې مخکې، دغو پره یې کولی. الله په دغو باندې خوب راوستو، 3 ساعته ودو او 3 ساعته هغه اثر یې په سپین شو، سپین 3 ساعته ودو. ازمونیم تیرې شوې، نوریم تیرې شوې، 3 ساعته پس رویښ شول، خو چې خلک ورتلل مړه وو. دغو کیسه بیانول مو موضوع نه ده، زه خپل مطلب یې درته راښیم. سپی نه، سپی نجس دی، پلید شی دی. چې سپی لوند وي که نه، او کپړې ورسره ولګېږي یا بدن دم بالموش وي، او که سپي په لوښي کې خوله ووله، یو حدیث شریف کې چې دا لوښی و 3 ورې وینځي، بل حدیث شریف کې چې 5 ورې وینځي، او په بل روایت کې چې 9 ورې وینځي. اوس هم سپی وپېژنده، پلید شی دی که نه. الله تبارک وتعالی دغو نیکو خلقو د ملګرتیا د وجې نه په سپي باندې دومره اثر وکړو چې 3 ساعته دو ژوندي وو، 3 ساعته ورسره هغه سپین ژوندی وو. مشهور و معتبر تفسیرونه دي، روح المانی
او تفسیر مظهری علماء ته نوستي او پیجن دغه لیکلي چې الله و دغه سپین دغه سره جنت لبي الله و دغه سپین دغه سره جنت لبي صلا په سخت وخت کې او په مشکل وخت کې وې فتنو په دور کې د سپي دغه حق شپږو یو وو کسونو ملګرتیا کړی و اوس موت ته الله تعالی ذکر کوي په قرآن پاک کې الله سورت پر نازل کړه غون سورت کهف په تویه اجمه پوری دي چې ډېر څوب لیک ویلو کې نو ما خو مر ویلو کنه ما نو ویلو مو خبره پیګو خبره مولا جواب ورکو چې زه تا پیګم چې ځون سره نه غنیږم تاسو ته غنیږم ښا سورت کهف 15 سپاره کې اپ دغه نازل دي ټول یو خبره ده اوس پای چې نجس دی الله یې جنت ته داخلي سره په سخت او مشکل په حالاتو کې چې په دین حمله او په دین پابندي و د سپي دغه خلکو څوکیدارا کړی الله یې جنت ته داخلي ځوان نه وي روح المانی او تفسیر مظهری مشهور تفسیرونه دي ایو لیکلي دي علماء وی چې انسان شکل والا ورته بعض علماء وی چې کار شکل ورته دا موږ ته پاتې نشته او جنت ته یې داخلي ده څومره غټه خبره د 15 سپاره کې راوي او الله یې خلکو صفت کړای کی صفت کې مې دوه سره کړای په دغه خلکو باندې الله سکینات نازل کړه 300 سال دوی پته کړ ژوندۍ خو په دلم نه اړول لړول او الله فرمای چې سترګې غړېږي چې کتلې وای کنه د شروع ګډور کړو وای د دلچسپ وکیل ودا زه پرېږم مخکې بل ایوت لته سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام زوی دی او دا ډېر غټ بچو تېر شوی دغه داسې بچوي کړی و چې په انسانانو یم بچوي وه پیریونو یم وه په درندو یم وه په چرندو پرندو په هر شي بچوي وه غاړ تخت کې په زرګونو کسان پکې نستل او کرسیو پې لګېدلي وه د تختو یا وړو او یم تابع وه احسن الکلام یو تفسیر د هغې لیکلي دي چې کوبل کې ویم سټې کوله کوم ځای کې کوبل کې وی تخت کې نست امو په وطن د تر شوای چې کوم ځای کې خو یې تخت کې نست ولته یې تنظیم کولو نو مولو چرګټ یې ځون سره ستره و مولو چرګټ نه هدهد چوي ته وی په دغه کې دا کومول دی چې داسې مخوکه بزمکه ولګي پته وته لګيږي چې تلون دی وبشتا نو یو پرای په قرآن کې چې په سورة النمل کې 19 سپاره کې وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وزیریه ولګوله وغستا مولا چرګک کې ونند مولا چرګک ته ضرورت و به په چک کوله سليمان عليه السلام و چې مولا چرګک شو وې ته وی چې خو نشته خویل چې روشي و داسې بنا جوړه کی چې لګای کور وي معقوله خبره وکي خو ټیک تو کنه لولو می پرګره نیمه چې مولا چرګک راغی سليمان عليه السلام پښتنه ته کې چې چیته تلې د 19 سپاره کې سورۃ النمل کې حق مشری په یتونه ته وي ځان نه تلایي سليمان عليه السلام دوی چې چیته تلې مولا چرګک پرشون خفو ویل چې زه خو داسې قوم له تلې وم قوم سبا له تلو په یمن کې یمن خو تاسو پیژنئ ملک نو مشهور عربو ملک دی لکه یو قوم سبا یې ته ویل دغه خزا بوچوا ملکه چې ته ویل بلکیس نو مې نو دوی مولا چرګک چې زه خو داسې قوم له تلې وم چې قوم دې میره بودت کولو خپو پرشونو ها مو داسې خلک هم ولدل چې میره بودت کولو سليمان عليه السلام ته ویل چې ها زه ته اوس معلومون چې رښتیا وایي که دروغ سلیمان علیه السلام خط ویله ولیکلو ورته ویل چې دا هغې ښځې له یاسې هغې بوتشوله او په خط کې سلیمان علیه السلام څه ورته لیکي انه ختم علب قرآن کې ذکر کړی حق سورة النمل کې الله لیکي انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم قالت يا أيها الملأ قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
سلیمان علیہ السلام ته لیکي په خط کې چې بسم الله الرحمن الرحیم دا خط سلیمان طرف راغی. نور وګړي خبرې وسره نه کوي. مخکې څه وتی الله تعالی خبردار چې موږ جنگ تیریونه کې واتونی مسلمین مولا روشو تابعدار روشو مسلمان شه. مولا چرګ ته چې دا خط ورو مولا چرګ خط ورو اپ خپل محل کې ودو په اگزاس ورننه وته اگزاس ولا سروین په ورننه وته په سینې یې خط وته کېخه. مولا چرګ پیر وته بیا کېنست چې بلکې څو کاته تعجبه نظاره مولا چرګ خط وروړو چې پړو یې کو وې کتل روب کرو غیر سخت خو خزه پوی او سیاسي خزه وا کما کله نه وا کابینه یې رغونډه کړو وی چې داسې خاطر غلای چې کوم چیف اف آرمی سټاف وی چې موږ سره څو جنگ کولای شي موږ زه خدای توقعت ته داسې فوج دی او داسې تربیات دی بلکې دې جنا دا جنگ ولا بوچونه یې سره جنگ نشو کولای خو بهر حال دای وغټه وکړو دا نه ذکر اخر داسې شو چې بلکې سم راغله او مسلمان شو غون قوم یو مسلمان شو. رسول الله ته فرمای چې مولا چرګ ته سمو غون قوم په اسلام کې د داخليدو منډه یو ورلیدو. نبی علیہ السلام ته فرمای چې مولا چرګ ته سمو یو غون قوم یو مسلمان کړه پکې منډه ولیو خط کې وړي چا چې دین دې پر منډه وواله کاغه تبلیغ په شکل کې وي کاغه سیاست په شکل کې وي کاغه درس او تدریس په شکل کې وي کاغه جهاد په شکل کې وي چې مولا چرګ لا الله عزت ورکړي د رسول الله په خله باندې دین خو موږ پر رغلا موږ له الله عزت نه روکي دا ځکه فتنو دور دی دین مخالف ایکټیویټیز دي سما خلق دین مخالف سرګرمونه ځون وسوتل کسړی ور نه ځون سوتی مونږ ته چلا الله خبرې ذکر کوي چې مولا چرګ خاطه وړو روي وړو رسول الله صلی الله چې مولا چرګ ته سماوي موت ته سبق دی چې کای دین دې پورا کوشش وکړو دا مقبول وي او کای دین خلاف کوشش ته وکړو دا په توګه دی وبال وي. اوس مې مسله ته وکړه کنه سپی نجس دی چې په لوښي کې خوله ووایي دا لوښی پلید شو. یوه روایت کې څه تورې وي وینځه بل روایت کې څه بل روایت کې وګوره یو حدیثونه پته ولګه چې سپی ډېر خچان شای ښه دا مسله خو زده کړه کنه دا په خپل زوی پرېږدو که ته په سال ولوي یا مرغۍ ولوي یا چرګ ولوي چې ته چوڑم پہ روکوږي او بسم الله پہ وي خو پوره یې رګونه کټ نه کې او مړ شي سره دا مړ دوړ شو ګورب چوڑه دا لوړ کړ وینه ته وبسلا کلمه یې په ویلا خو رګونه یې پوره نو کټ کړی دا مړ دوړ شو. څومره سخت شرط دی هغه بسم الله ته یو دا او داستان دی نه ویلا او رګونه ټول ختم کړ وینه ته ومتا بیا مړ دوړ دی پوه شو کنه. اوس پیګه چې لا خله وړه داسې پلیت شي چې اوري وي وینځي وجه په شپږمه سپاره کې چې ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله فرمای چې سپیله ټریننګ ورکې تربیت لښکار کولو ٹھیک شو سپیله اخکار کولو ټریننګ ورکی د سپی معلم کې استاد یې کې د سپیله علم ورکی عالم یې کې او بسم الله په وی او پخکار چې خوشی کې او خکار ونسی او خکار مړم شي او په خله کې یې موي او رویم دیلا خورای ټیک ټاک حلول دی پیغو په خبره دا سپی خو دومره نجسو چې کې خوله واجي وای اوري منځلې دا نن چې تولا خکار وروړي او خکار یې مړ کړی دی الولم نه دی الول شوی نه مړ دی په خوله کې یم والی دی او تول یې وروړو الله ته فرمایي قرآن پایو چې دا خوره حلول دی
دا څله دغه سپي جوټه دومره ښه نه ده چې وورې ویې وینځې وایي دغه سپي جوټه داسې ده چې اپچوړی الول کې بسم الله په ونه وي په خپله عام نشي خوړی خو چې دغه سپي لروړ وکړه مړ کړی یې وخوړی چې دا څه ده دغه سپي تعلق د علم سره شو دغه سپي تعلق د چی سره شو علم سره تربیت کې زده کړ علم یې زده کړ دغه علم دومره قیمتي کړ چې مړ ښکار یې لروړي خوړی شي اوس ته مو ته وایه دغه علم تعلق چې موت سره شي موت علم وکړو موت ونه قیمتي کیږي موت والا قدر نه روکي موت والا عزت نه روکي انسان خو اشرف المخلوقات دی په ټولو مخلوقاتو کې قیمتي انسان دی چې سپی د علم په وجه باندې الله دومره معزز کوي چې په قرآن کې ته وایي چې هغې خولې خروف کوه اوس بیا انسان له والا عزت نه ورکوي دا وورو چې چا علم وکړو دا قیمتي شخصیت دی چا چې طلب د علم وکړو دا قیمتي دی چا چې د عالم سره محبت وکړو دا قیمتي دی چا چې علماء مخالفت وکړو زیاړې ورته وکړي دا په نقصان کې ځان یې په خساره کې اچولی تاسو مشرانو ته نه ویم کشر نسل ته ویم سوشل میډیا باندې وینم سخت بد اخلاق کوي سخت بد اخلاق کوي علماء ته زیاړې کوي زموږ قسم هغه علم چې سپی نجس دی و قیمتي کوي یو انسان ونه قیمتي کوي یو عالم ونه قیمتي کوي خبردار په لیمټ کې اوسېږو کفر خطرم ده د فتنو دور دی سخت دور دی په دین د حملو دور دی دین مرسته وکړو دیني خلکو ملګرتیا وکړو آخرت هم بربادېږي ارادې هم غلطي دي په سوشل میډیا هم حرکات برباد دي غلط دي دا آیتونه چې الله موږ ته سپي په باره کې پیش کوي د مولا چرګک په باره کې پیش کوي و دغو له الله عزت ورکوي دین خو موږ لپاره راغلی موږ له الله عزت نه راکوي تکړه شوي دین سره ودرېږو دیني خلکو سره ودرېږو چې الله سپي له عزت ورکوي ټولو یې 100% ورکوي دا خبره پوه شو که نه خفه کېږو خو نه که نه خفه کېږو مه زموږ کول کې یو دی پسې ته خبره یې سمه زړه یې خلاصه یې ته کول کې یو دی سره ملګری په دا پوه شو ابراهیم علیه السلام ته اور ولګېده و داسې اور ولګېده چې نر و ښځې پکې مرسته وکړه لرګي راوړه دومره ډېر اور ولګېده چې ابراهیم علیه السلام یې ورچولی بیا نه شو نږدې څوک نه شول ورتلی په غورځنګ کې یې ورلړه په چی شي کې په غورځنګ کې خو ابراهیم علیه السلام د چا نه مدد نه غوښتو فرشتې تلې اور فرشته دی او فرشته دی برونه فرشته چې څه خدمت پې ورته وایه ابراهیم علیه السلام یې ته وایي چې الله خو مې ویني که نه نو چې الله مې ویني ته ته څه لګو څه ویل ابراهیم علیه السلام حسبي الله ونعم الوکیل ابراهیم علیه السلام ویل چې مو پر الله کافي دی چې ورته یې ورلړه کړ خو دا 18 سپاره کیږي الله فرمایي چې ورته مې حکم وکړ قولنا الله فرمایي چې موږ ورته وویل یا نار ای وره کوني بردا وسلاما علی ابراهیم په ابراهیم باندې یخ شه ابراهیم ته وره الله فرمایي چې موږ ورته حکم وکړ خو داسې مه یخېږه چې ابراهیم سوړه وشي بردا وسلاما نارمل یخ شه نارمل چې ابراهیم ښه وخت تېر کړي ور خو یخ شو خبره ختمه خو خلکو خو وس کړی که نه قارون په ملګرتیا کې خلکو وس کړی که نه یې وکړی لرګي راوړي وو که نه یې راوړي قارون ملګرتیا شوې وه که نه وه شوې خلک نه ذکر کوم نولی راغی نولی خو پېژنو که نه نولی راغی ورله یې پوکي ورکول ورله یې څه ورکولو پوکي یې ورله ورکول خاینولي و څه پوکی چې دومره غټ اور لګېدلی چې ابراهیم څوک ورنږدې کولی نه شي په غورځنګ کې یې ورلړه کوي نو که نولی پوکی ویر کې که ویر یې لکې څو غټ شي څو اور کم شي څو غټ شي خو نولی خپل وس وکړو که ویې نه کړو تاسې ته ویل نولی خپل وس وکړو که ویې نه کړو
رسول الله فرمای چې نولی ابراهیم ورله پوکې ورکړه رسول الله فرمای چې نولی د حق او باطل په مقابله کې باطل مرسته کړی رسول الله فرمای چې نولی د حق مخې نیوتر وتلی دی ولو یې ثواب به ته ملوي یو سر یو نولی نه ښه نولی دی د نیټ ته ګشپول نه ګرځي دا غم دی اسکورل ویتوی هغه ګرګټ کې چې یا پورونو باندې خيجه ببره لکېچی دا هم دی د ټول یو فیملی لو دا ټول یو فیملی لو نبی علیہ السلام فرمایي چې په اول ګزور یې مرګ ډیر ثواب دی کی چې په دویم یې مرګ دویمه درجه کې ډیر کیږي چې په دریم یې مرګ په دریمه درجه کې ډیر کیږي چې څومره عزت مرګ دومره ثواب ډیر کیږي اوس ته مو ته ویا چې نولی حق خلاف جدوجہد کړو صرف تش پکای ورکړو دومره ورکی بوکی څه کوشش دی و نبی علیہ السلام فرمایي چې قیامت پر یې ولو کموتو د حق په مقابله کې ودرېدو و باطل سره لږ برسته وکړه یو څو قدمونه وغستل لږ نارې او چغې مو ولې چې موتو څه حال وي چې موتو څه انجام وي دومره غټ ورلی نولی پوکې څه حیثیت لري نبی علیہ السلام فرمایي چې ولې یې ثواب ورته په ملویږي نو که موتو په هغه فتنو په دور کې د باطل سره ودرېدو و د حق مخه ونیوه و لږ کوشش هم پرې وکړو هغه ته لږ کوشش مې نولی پوکې نه ډېر دی چې موږ بیا څه انجام وي الله یې موږ وساتي آمین